د سلیمان علیه السلام په زمانه کې یو انسان یو ښکلې مرغۍ راوسته پنجره کې بنده کړه هغې به اوازونه کول ښکلې ښکلې چغې به یې والې او خلک به راتله د هغې په تماشه به و دې جملې ته توجه شته بار بار زه کوم چې کله چا له خوب ورځي بیا ما ته پته لګېږي ځکه تاسو ته وایم مرغۍ راوستې وه څوک چې به راله دوکان کې زوړنده کړې وه ښکلې ښکلې اوازونه به یې کول هر څوک به د هغې په تماشه و یوه زمانه تېره شوه چې یوه د دغې مرغۍ ذات والا یو مرغۍ په اسمان تېرېدنو په دې پنجره کې دا مرغۍ ولیده که ستاسو خیال دی کمترو والا ته پته لګېږي دی چې دا کمترې نیسي یا کمترو ته داسې داسې کوي که نه کمترو والا پکې څوک شته که نه دا ځان له یو قهر دی په دې قهر چې څوک اموخته شي جي د کمترو د بانګیانو اوهو جي ډېر ظالم شوقی دی کمترو والا څوک شته پکې هغه ته پکې پته لګېږي کمتره چې نیسي نو کمترو ته داسې داسې کوي نو پردی پې باندې ونیسي نو دغه مرغۍ لاندې مرغۍ ولیده او چغې والې وله په دې پنجره د پاسه کېناسته او دې مرغۍ م ورته خپله ژبه کې څه ووي او هغې م څه ووي او دا مرغۍ لاړه دا کومه چې پنجره کې مرغۍ وه دې اوازونه بند کړه ورځ تېره شوه 2 ورځې هفته یوه میاشت مسلسل تېره شوه مرغۍ اواز ونه کړ د سره فکر شه لکه چې بیماره شوې ده نو حکیم د دې چې کوم ډاکټري هغې نه یې بوتله یاره جي دا مرغۍ ته وګوره هغه ورته یې ټیک ټاک ده خو به سواد نه کوي نو دی وایي چې راشه سلیمان علیه السلام د مارغانو په اواز پوهېږي ورلی وړم چې دا ولې اوازونه نه کوي دې باندې خو ما ډېرې روپۍ ورکړي دي او دې کې عبرت وایم تاسو ته توجه شته دې جملې ته وایي دا مرغۍ سلیمان علیه السلام نه وړه حضرت دا مرغۍ اواز نه کوي ډېره زمانه وشوه یو میاشتې وشوه راوستې مو د دې اواز نه به ګاکه راته دومره ښکلې اواز یو اوس نه کوي ډېرې بې سوره کړې من سلیمان علیه السلام ترېنه تپوس وکړه ولې اواز نه کوي نو سلیمان علیه السلام له خو الله دا ملکه ورکړې وه چې هغه به د مارغانو د حیواناتو په خبرو پوهېده الله دا ملکه ورکړې وه وایي هغې ورته ووې چې بس ته ډېر مې انسانانو ته فریاد وکړ چغې مې ووالې او زه یو جمله نه وایم چې څومره انسان ته فریاد کوي نو دومره انسان له خون ورکوي ذلیله کوي دی معاشره کې دی ذلیله کوي نو ډېر مې انسانانو ته چغې ووالې او دا انسانانو به ما ته خاندل ډېرې ذلیله کړم نو مرغۍ راته یو پیره ووي چې تر کومې پورې ته الله ته نه متوجه شوې او دې انسانانو ته د چغې والې نو ذلیله کېږي به اواز بند که انسانانو ته نو کېدی شي سلار دې وځي وایي قسم دی چې اواز مې وشه بند که میاشت پس مې ستا د پیغمبر سره ملاقات مو شو شوق سره سبحان الله او اوس به اواز ونه کړم تا قیامته پورې سلیمان علیه السلام ورته وی کې د مرغۍ سره ته هر څه وکړې دا دوباره اواز نه کوي د وی چې دا خو ما د اواز دپاره راوستې وه چې اواز نه کوي زه پې باندې څه کوم مرغۍ پرېښوده او په یو خاخ باندې کېناسته اواز یې وکړ ای انسانانو ډېرې مې درته چغې ووالې خو قسم دې زما په رحم پورې تاسو خاندل یو میاشت مې الله ته ځان په رابطه که پیغمبر سره مې ملاقات مو شو ازادي مې ملو شو شوق سره سبحان الله نو جړه چا ته پکار ده الله ته پکار ده ځکه نبی علیه السلام فرمایي وبکې علی خطیئتک وجاړه الله ته ګناه درنه وشو ما ووې سلام